بسم الله الرحمن الرحیم باب تحریم التجارت دی باب کې ښایي تجارت حرام ده فی الخمر په شرابو کې مسلمان سړی د شرابو خرڅول نشي کول. وقال جابر صاحب فرمای جابر انصاری صاحب حرم النبي صلی الله علیه وسلم بیع الخمر پیغمبر سم د شرابو خرڅول حرام کړی دي. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة صاحبوي لما نزلت آية سورة البقرة كرز سورة بقرة ولا آيات نازل شو من آخرها تر آخره پوری کنه یعنی اولنا تر آخره پوری خرج النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم روت تشریف فرما شو په قول حرمت التجارة بالخمر وی فرمایلو شرابو کې تجارت حرام ده. باب اسم من باع حرا دی باب کې دا خای کوم سړی زود انسان خارج کیا دی هغه ګناه خای. وبي قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل بن أمية عن سعد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر علیہ السلام فرمای قال الله تعالی فرمای ثلاثه انا خصمهم درې قسمه کسان دي زدي هغه مد مقابل دي تر څو مقابله کې سړی راوځي زدي هغه سره خلاف یوم القیامت قیامت ورځ. نمبر 1 رجل یو هغه کس ته اعطوا بی ایمان امی بنی چې شویر کی اعطوا بی ایمان په نامی شویر کی ثم غدر بیت شو کی دوکا خلکو سره وکی سمانه د چوت د ایمان په نامی بنی شویر کی بیت شو کی دوکا وکی د څنګه کی دل شي سره چوپ نامی کې بیا دوکا سره کی دو څنګه چالوي لکه معنا د سیمون امی بنویر کې قسم وخوري وعده کیږي چې زبردست د سکاو بیا ماغه شي کی ماغه شوندې کور ونه کی لکه کومې دی خبرې کړي وي نه دا بس شو د کابو شو. نمبر 2 ورجل باع حرا یا کاست زود انسان خارج کی فاکل ثمنه دی غول روپی وخوري خندا کین سبو خلونی خرڅي لونی خارج کی ماغول روپی خوري به سر دی بن متجهز خاصتو نو دو خود څنګه جاهز دی پر د روپیا باندې خالد خو ته باندې حق ته دی لور څه ته تخپل باندې سامان کوي سمره د واسی مغور او تواکه ته باندې زوري دانس خو مخه ته بنگله را جوړه کی چې سوره د واسی د نشي کول څه خوان نه روخلی روپی کنه دې خوانو لکم پلور نه کس د ورونه مغور تان کې زنه ادوره برته سامان کوي ادوره برته شایب کوي مہر د تکول شي مہر باندې دوره ما کې استونه سونی غوړي سونی خو نه نشو تیرې 15 تولې بکای 15 تولې کې خو څخل غونډې راما کېږي وزو لکه څه دی په ځای باندې شوا چې د شل زره په مہر کې دا یا زیات نه زیات یو لاک کې دا نو ته غونډې تولې پکې غدي غنه بعد لکونه روپیا غوړي سره جاهزه غوړي دوه ته آزاد انسان خارج کوي ته خو دیل شي کنه ورجل بلاغه کاستا غ فلور د با حرن خپل آزاد لور خرسي خلکو بني بندیو ل روپۍ ک پلوري ورواله غوالیا نه جایز شواله ک خپل یو خړلې کور ته جوړه سامان وروړي هیڅ شی په خستلو پاکله سمنو سامان یو خړلې د څه دي کې خړلې خبر رغلې کنه چلو زه به خورنه زه به چې شزما ک په واخلم خړل د توري ک د سپین وی کاسه خړل دی هغه کتور باندې بوټون واخلې لوند خپکای ته د بار د جهنم سکوراټ خپکول دي. ورجل بلا کاست استاجر اجیرا یو سړی په مزدوري بنیونی سپاستوفا منه اکور ونر پورا کی کنه سکل پر کور پورا کی ولم يعطي اجره به روپۍ نه لري څه تو روپۍ نه جوړیږي مو سره. باب امر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود پیغمبر سم يهود د حکم مرکس ببيع ارضهم د زمکر بن خارڅه کوي حين اجلاهم في سکل غزن جلاوتن کوي بسلو حين اجلاهم فيه المقبر عن ابي هريره دي کې مقبوري صحابه ده د ابو هريره روایت کوي. باب بيع العبيد بالعبد والحيوان بالحيوان نسيئه دی باب کې دا خای یو سره د غلام بدلی کې خالص کړلو یم د شته حیوان د حیوان په بدلی کې خرڅي خو په ادهار سره کې کنه نقد نوي د وشتر ابن عمر راحله باربعه ابعيره مضمونه عليه وی پر کې ابن عمر سه وی وسورلې خستی او لکه وخه شو مثال د سورلې ده د خستی په څالور وخونو بدالي کې او دې تیز دا به تورس تیر کې یو فی صاحب بالربزه سودو بو دی ولکم صاحب سي مشتری ماغه ته بي ور کوي پر ابزي علاقې کې دا یو علاقہ ده. فقال ابن عباس ویل دي قد يكون البير خير من البير کله کله یو د دوه خونو نه خکې څنګه چې یو خسیل ده
د دوه دي خو در سره کش چې په ځون نه پرېږدي یا صحیح ورای نه کوي کله کینی کله څه کوي چې چل کوي نو بدلول شي ورسره یا داسې یو زاده د سره خاونې یو زاده دوو زو سره در سره بداله که د جایز د ګناه نشته ده د شی ته کول شي واشترى رافع ابن خدیج بغیر بعیرا ببعیرین داسې د ابن خدیج صاحب څه ده دي خو دوو خوانو بدالې کې خسته پاته وحد مې ویر کړو وقال بیت ساتیک بالاخر غدن سبو ته بل راوړه رهون دی الله پسن رحمن پسنې سره ان شاء الله تعالی وقال ابن المسيب رحمة الله علیه دا فرمای لا ريب في الحيوان حیوان کې سود نه رسی کته د سیوا کې سل بعیر بالبعیرین یوخ دو خونو بدالې کې ویر کې وشات بالشتین ایوا وزادو کې لاجر مدته پرې سټې مر کې ولګي وقال ابن سیرین رحمة الله علیه دا حضرت سیمه موای لا باس لا باس ببعیر دا سلیک خو بینه لیکل بعیر ببعیرین ودرهم بدرهم نسیئه خدا خبر ورکې واضحه څه دې مطلب څه درهم بدرهم څه درهم دي درهم بدالې کې نصیحتن هونه کیږي کنه مطلب دې چې و طرف نه شي کې یو کې دوا درهم کې د بل طرف نه دوه خونه یو درهم کې د سی کول شي وبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس قال كان في السبي صفيه دا کوم باندیون نیول شي او جنگ کې کنه جنگ شو دا پته مکینه بعد جنگونه کیدلو اند شي نور جنگونه شي دي فسوارت لدحيه القلبي د صفیه بیبي څه ده دا دحیه قلبي صاحب ته رسېدلي وو په حصې کې ثم صارت الى النبي صلی الله علیه وسلم بیا چې شوله پیغمبر علیه صلات وسلام ته ورګرځېدله بیا ورته شکل پر ازو سره ویر کړله باب بیع الرقیق دی باب کې ښایي د غلام خرڅول یوله مسله وبي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابن محيريز يلشي أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد سيدي پیغمبر سره نوسو فقال دی ویلو پیغمبر سره یا رسول الله إن نصيب سببا إن نصيب سبيا کله کله مت سبي ملوشي سبيا دی بندي تل شي کوم باندې سم ملوشي کنه جان کې فنحب الاسمان متکیمات خوان درکې سمغه خواخو فنحب وګره خوان تل شي تاسو څنګه معنی اوس فنحب مونږه محبت ستو الاسمان قیمتونو سره د څنګه خبره کړه کې فنحب الاسمان مونږ روپۍ غوړو دا معنی ده فكيف ترى في العزل دا عزل په باره کې د څخ یول د عزل وسره کوو فقال فرمل او انکم تفعلون ذلك تس عزل کوي لا علیکم صدر بنی نشتو ان سنک سو نشتون لا تفعل کوي نه کوي ذالکم دا عزل سیدا فإنها ليست نسمة دسی انسان نشته د کنه یا ذات كتب الله ان تخرج ساغه پر للی کلی کنه دو بر پیدا کیږي روزي وکنه الا وهي خارجه غنه پس به پیدا کی